ما چې کله د اهل الحدیث کېدو اعلان کو ما ځان نمخ کې ځنې ډېر مخلص ملګري راجمع کړل. اغي په دې خبما ورته وی چې الکو کچره تاسو رستو ما ته گمراه وای نو د اوس نه زما د هدایت سوچو کې دا خو زما عقیده د اهل الحدیث کېګم. کومه مسله کې تاسو اختلاف دی چې پاغي وګږیږو الله گواه دی چې ډیرو ملګرو دا وی چې اهل الحدیث اهل حق دي. خو موږ سر د خپل تنظیم یاره ده، موږ د خپل جنډې او خپل امیر د خبرو پابند یو. نو زوام که مولا د خپل پیسہ د خپل تنظیم خپل د امامت غم د خپل شهرت چې خلق بسوي چې یره د تروسه پورې په غلط او کدا قسمه انانیتونه او دا قسمه یری مونږ پرې خو دي. نو زوام چا کې چې د قران او د حدیث فهم او علم وی هغه هر بچي در روان دور ان شاء الله اهل الحدیث. خو خلق ولې نه اهل الحدیث کیږي سوجدا د دې ماته دوه غټه وجه ښکاری. یو وجدا ډیر دنیا په ضد ولاړه ده نو د اهل الحدیث د حقانیت اعلان نکي، یو وجه ضد. دویم وجه جهل د خلق خبر ندي، محدود پاتې شوی دي. لکه د کوی چیندخ نه ته تاسو کا چې ټولو نه غټه دنیا چرته ده اب بیا خپل کوی کې منډه کی چې دا غټه دنیا ده چې دینه غټه چې د کوی غاړو سره وګرځي هغه بوې د دینم لوی دنیاي. خو د بهر خلق ورته وی چې ته بار روزا دا کوی با وړو کې د مالګې نم کم وګڼي. نو کچرته زمون علما طبقه د رب رضا مخه تکړه او ضد یې پرې خودو. نو اهل الحدیث د یو تنظیم نوم نه ده، اهل الحدیث د یو جنډې نوم نه ده، اهل الحدیث د یو فرقې نوم نه ده. اهل الحدیث نوم ده د یو عقیده، هغه عقیده دا قرآن او حدیث اطیع الله و اطیع الرسول، د الله حکم منل د رسول الله علیه السلام په طریقه او اکابرین زمون دي اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم. زوام چا چې د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویلی وی هغه به د دې منهج څنګه خلاف شي؟ سوال نه پیدا کیږي چې چاته پته ولګي چې دنیا کې داسې خلک هم شته چې هغه تنظیم نه لري، جنډه نه لري، فرقه نه ده، یو عقیده ده د مسلمانې محمدي سلفي اهل الحدیث کاروان دی، صرف قرآن او حدیث ترا بلل کوي. کچال دا پته ولګي دا هغه تنده به تر هغه پورې ماته نشي تر څو چې هغه د اهل الحدیث کېدو اعلان نه کړي. خدا سچ تاخير کیږي وجه خو یادار چې موږ مطالعه نه د کړي، خپل فقه سره محدود پاتې شو یو. موږ وایو چې دا دومره لوی فقه دا به د حدیث نه څوک راوچتي. خو چې کله په حدیث اعتماد وکي او دا عقیده جوړه کړي چې قرآن او حدیث دین کامل دی، ته چې حدیث ته ګوري هزار ها مسئلې به الله سبحانه وتعالی پتا کولاوي تا ته به خي. نو یو دا چې ضد پریږدو، دویم دا چې مونږه تلاش حق وکړو. نو کو علماء ضد پرې خودو او مطالعی شروع کړي، قرآن او حدیث حاکم کړو، د اطاعت د امارت د مشرع مقام چا قرآن او حدیث لور کو هغه ته پته ولګي چې په دنیا کې د اخلاص سره د الله د یووالي او د رسول الله د رسالت आवाज لګي دا صرف اهل الحدیث.